د قربانۍ څاروي تاسو راپرځوئ نو د دې سنت طریقه څه ده؟ نو کتاب لیکلی دي د قربانۍ د څاروي سر دا شمال طرف ته کا او د څاروي لکې طرف دا جنوب طرف ته کا او بیا د قبلې طرف ته دا بنده د شاکی او د څاروي له د څلورو واړو خپو ته پړې واچي او قبلې طرف ته د دا پړې راکاږي نو د څاروي څلور واړه خپې دا به قبلې ته لاړې شي او د څاروي د ملا تیر دا به نور خاطه طرف ته لاړ شي. بیا به دا چې څوک څاروي باندې چاړه راکاږي نه دی به لاړ شي د څاروي سټ طرف ته به ودرېږي قبلې ته به مخ کې نور خاطه ته به شا کې د څاروي په سټ باندې خپه ایښودل مستحب دي. بیا به د څاروي په سټ باندې خپه کېږدي او د څاروي د مرۍ سرمن به ونیسي او په بل لاس کې چاړه ده نو د څاروي په مرۍ باندې چاړه به راکاږي. څاروي چې کله سم لاسته نو په دغه وخت کې به د چړې راښکلو نه مخکې مسنون طریقه باندې دعا وکړي. نو کومه دعا به وایي؟ انی وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا وما انا من المشركين ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. دا الفاظ به وای او د دې نه پس به بیا د څاروي په مرۍ باندې چاړه کېږدي او دغه وخت کې دا کم بنده چې چاړه راکاږي دی به په زور سره بسم الله الله اکبر وای د څاروي په مرۍ باندې به یو شان چاړه راکاږي. د څاروي په مرۍ کې سلور غټ رګونه دي چې دا کټ کول ضروری دي نه چې هغه سلور واړه رګونه کټ شو د دې نه پس د څاروي بدن یخېدو پورې انتظار بکې او ډیره به پې چاړه نه راکاږي دا مکروه وي چې دونه چاړه راکاږي چې د سټ اډوکي کټ کېږي دا مکروه دي. بیا چې کله څاروي باندې چاړه راخ کې شو وینې دارې واله نو په دغه وخت کې بیا د دعا مقام دی نو دا دعا به وي اللهم تقبله مني كما تقبلت من حبيبك محمد وخليلك ابراهيم عليهم السلام. دا دعا به وي د دې نه پس بیا د څاروي بدن چې کله یخ شي سرمن سپینول او غوښې بیا کټ کول شروع کا.